نن سبا کې مې فتنې واریږي، یعنی په مختلف قسم کې د امت د خدای په غضب شروغلی دی چې د کتابینه وکسې د امت حالات وکسې سړی ډېر زیات وړور شي. په هغې غضبینه کښې یوه زلزله ده، دا سورې د مسلسل چې د میډیا کسې وته په سوال زلزله وشوه، په پېښور وشوه، په مردان وشوه، په اسلام آباد وشوه. دا مره ډېرې زلزلې کېږي، دا مره ډېرې زلزلې چې دا د الله د قهر یوه علاماتو د خدای د امت مسلمانه د خفګان یوه واضحه نشانه وی چې د اسلام آباد ډېره غټه ژړې وکړه. دا مره مشکل قدرتي کې دوبته نو شوه مو چې تعداد وي وکړه چې ودارېږه د زلزله وي ډېر درېمي. ترمذی شریف حدیث دی، حدیث مبارک دی چې په امت شکل دا اعمال زیات شي، یو په دا امت زلزلې درېمي، یو دا مکانات هړانګېږي، دا ډور ډابه وي، دا اطرافه دی کوي چې کله دا چارې پکښې زیاتی شي. اول دا دو چې کله اجتماعي خزونه وي، مال غنیمت په دا شعبېدارۍ خیانت کېږي. لکه همیشه پاکستان خزونه چې چا یوړه هېڅ مقصد نه وي، حالانکې د وا خلیفه ګون ته خو یې په یوه ټکري پورې ویلي دي چې 22.5 لاک مربع میل مځکه باندې وي حکومتي نه وي چې دا دوهم ټکرای دی د قیمه راوړی دی. او د یا تجهیز څه ورته یي چې چا لاټې هغې مشه وي، څه ورته یي چې چا یوړه هېڅ فرق نه پرېوځي. دوهم یې چې د مالدار خلکو زاکوت د ژوند د پوره نقصان ګڼي. سړی بچ شو، مو ته خپل خلک یې ویلي دي، مو خپل ملګري دي ډېر ښه، زه کله کله مذاکره ورسره وکړه، بیا یې چې څه وړی و تو دا ډېر کې مدرسه ته نورو ځکه نه پله پسې پوش دا ویلو سینه چې توره دمره زاکوت ور باندې کېږي چې کله مالدار خلک زاکوت تعاون شمېرې کړي، انشاءالله جل شانه په د امت بیا زلزلې روانې. او بل دا چې څوک علم یې دغه د پوره حاصل کو چې مو دا دنیو په وګټلی، لکه زه علم یې دغه د پوره حاصل کړه چې زه پیسې ګټه په وکړه، یو په دا قوم باندې زلزلې درېږي، دا د الله د رضامندۍ د پوره وي، ابلاغ احکام الهیه د پوره وي. او بل دا چې امانت نه ادا کېږي، چا حقوق یاد دباو کېږي، حق تشتان په حق نه سره رسوي، فرض شیو بل لو سره پرامزیوي. بیا دا قوم دا ته انتظار کې چې په دا و زلزلې درېمي. او بله و زلزله ولې درېمي چې کله یورید استی دره پخا شي چې خوش پلور ورته خپا کې چې بابا یواد نه مردان ملګری دی، شای وزار مې دی، همراز مې دی، ادړه سار مې دی، درخه خفا کېږي پلوراته دا خفا شه ملګری نشه خفا کولی. چې کله داسې نسل په دا دنیا کښې پیدا شي نو بیا په دا قوم باندې زلزلې درېمي. او بله دا چې په جامو تک شو شور شرابه ډېره وي، اسکوزه ټیم پې راشه پې ووشتی وچا پې ودرېده را څه شملو چیرې لوشه، یعنی غریړ دی واته جامع ده واته مجلس دی واته مجلس دی. خوش پیغمبر فرمایي چې کله د جماعتي ماحول د مو د امت دا وي بیا و په دا قوم باندې زلزله درېمي، زلزلې انتظار ده کو. او بله نشانه دا دو چې کله د چای ذات دغه د واجې نه کوي چې دغه سړي د شر نه محفوظ و. کله کله داسې خلک روشي، داسې سړی وي چې یې چې پوه سړی قسم دی د استعمال ځکه ورته کړه چې داسې نه وي چې معاملین سره وکړو، نقصان نه کړو، ضرر نه کړو. په ډېرې موقع داسې خلک شته، داسې افراد شته، داسې قوتونه شته چې سړی وچه سلام علیکم په خیر، یعنی واچې دغې ډوره چې تو د شر نه ساتلی وم. نو دا یې چې کله داسې حالات وي یو په دا قوم زلزله درېمي. او بله د قوم د زلزلې وجه دا شي چې کله حکمرانون وطني د ملک اختیار فساق فجار ته ورشي، قرآن او د شریعت
او د احکام الهیه او د رسول الله د تعلیمات نه ډېر لرې خلک وي، شرابیون کبابیون وي، فاسق فجر قاتلون وي، کرپټ وي، ظالمون وي، او په دې خلک حکمرانی داسې خلک وي چې بیو په دا قوم باندې زلزله ردرمي. او بله یوه وجه دا هم وشوې ده چې په قوم زلزلې ولې ردرمي چې ګانا بجانا عام شي، جیب تارو شي، کور تارو شي، ګاړي تارو شي، بازور تارو شي. مطلب چې دا قیمت تذکرای شوی دوی کیمه حضور صلی الله علیه وسلم په امت باندې د زلزلې د تاګ وجو شوی دی. دا سی یوه وجه شتانه چې سړی وایي چې او کیمه یوه وجه وي چې نن موجوده نه ده. یو دا قومونه غرق کېږي نه، او دا زلزلې د غرق کول دا په قرآن شی دی مخشه ډېر سابقه قومي رغل دي. نبی علیه السلام یې میشتو قومت نه مخشه په ډېرې قومي رغلې دي. او وزلزلوا زلزالا شدیدا نور آیتونه د قرآن داسې دي چې پاک شه د زلزلې باقاعده تذکره ده چې په قومي لوندې بیا زلزلې رغلې دي، انهدام شوی دی. دغې احادیث یوه تشریح امي عایشه رضی الله تعالی عنها کړې ده چې کله هم دا امت دا امر فسق ته لوړ شي چې زنا جایزه شمیرې حلال ورته او ورسره شراب پینی شراب نوشي عامه شي، په هر چوک باندې بوتلې پراتی وي، ګیلاس پروته دي، نشاوي ذکر د شراب دی، خو هر هغه نشه چې هغه شراب ته رسوي آیا دغې په ضد شردرېمي. ځکه په بل شب خوش پیغمبر فرمایي الخمر جمع الاسمه، شراب د ټوله ګناهي ولیدو، نشه د ټوله ګناهي ولیدو. ځکه چې د نشي په حالات شي د انسان نه د هر شي تمیز ورکشي، هر شي کولی شي. او درم دا چې خلک په غلطۍ مشغلای ګانا بجانا وي نو بیا په دا قومي باندې زلزلې ردرمي. امي عایشه دا دوام روایت دی، بل حدیث دی چې دا تذکره یې کړې ده. دا د حدیث مفهوم مو بیان کا، هو به هو حدیث نه دی، مفهوم معنا یې دا وه. د مو ورېڼې سړی د نن همیشه توبې موقع شته، د ځاني د اصلاح موقع شته، وخت شته دی. فکر سوچ سورا زندگی دو، سورا ژوند دی، سورا عمر دی. امې زندگی څه شوټ شته، څه ګارانټي شته، امې زندگی څه مو سره څه داس په معنا شته چې تر دا وخته پورې وي. دې وجه نه میشتو ستا په چار دو چې په دې فاسق فاجر خلق کې چونکه زمانات هم نشي ویلی، دا په مابدار سبا کې ویلی وه. فاسق فاجر افراد کې میشتو خپل خپل ورودي، خپل کورینه، خپل بچون، خپل جامعه ماحول او تقیم نشه نوستو ویلوړي وي. دغه ټول شایونه چې کوم په حدیث شو ویل بیا اختراز نه وي.